أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. سورة بقرة لنبے سپارہ او 113 نمبر آیات مبارکہ. مخی آیات کے اللہ رب العزت د یہودو د نصاراو تذکرہ وکړه چې یهود ځان ته په سمه لار وایي حالان کې غلط دي، ځکه چې د تحریف او د انکار تکذیب او دارنګي د انبیاء تکذیب کوي، د تورات او د انجیل تکذیب کوي. دواړه یهود او نصارا خپل ځان یادی چې مونږ په حق یو، جنتیان صرف مونږ یو. الله فرمایل چې دوی سره په دې خبره کې دلیل نو دلیل د خپل پیش کی، او بیا الله رب العزت د جنتی کېدو د پاره کم شرایط دی هغه ذکر کړو. وی فرمایل من اسلم وجهه لله، هغه چا چې خپل ځان تابع ک او خپل سر ټیټ ک د الله رب العزت احکامات ته داغه تعمیل او پورا کولو د پاره الله رب العزت فرمای وهو محسن، او صرف ایمان نه بلکې وسرا نیک اعمال هم دی. بیا فرمای ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. دی خلکو ته الله رب العزت اجر ورکي، بدلی به ورکي د نیکو اعمالو. او وسرا فرمای په دوی به نه سیری او نه به دا غمجنی. مخکې د آیات کې دا ذکر شو چې صرف ایمان دا کافی نه دی، بلکې عبادات و طریقہ او د اعمال و طریقہ او عقیده آغا چې کم مطلوب دا الله رب العزت کم خودلی پیغمبر کم بیان کړی دا دغه طریقه به مطلوبی، په دغه طریقه چې کم نیک اعمال شي دغه عقیدې نه بعد نو دغه به بهترین عملی خکر عملی دا خلق جنتیان دی. اللہ فرمائی وقالت اليهود لیست النصارى على شیء. مفسرین و دی آیات شان نزول ذکر کړی دی. فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په خدمت کی د نجران انصار نصارا چی دی دا قوم دی دا رال ازیر شو، دا اہل کتاب دی. یهودو دا پتہ ولگی دا چی نصارا راغلی دی اغیم رال دا اغیم مشران چی کم پویا خلقو د یهودیانو اغم راله کی ناس دو خپل مینس کی خبر اترې شروع کړي. او وی
د یهودو مشرانو وی چې کوم پکې عالمانو پویو چې دا نصارا خو د عیسی علیه السلام او د انجیل نه انکار کوي چې عیسی علیه السلام پیغمبر نه مني او انجیل د الله طرف نه د شریعت یو کتاب نه مني دا غرنګي د نجران نصاراوي چې يهود موسی علیہ السلام د نبوت نه انکار کوي او دا رنګي د تورات نه انکار کوي داغه تکذیب کوي نیو بل سره په دې خبره باندې باسو مباحثه هم د ګراله الله رب العزت دغه داوی خبره ذکر کوي چې مونږ په سميو دا بل په پناه حق دي او بیا الله رب العزت او فرمایل چې تاسو کې بعض خلک داسې دي چې هغه مشرکین دي هغه هم دغه خبره کوي څنګه چې دا يهود او نصارا کوي دغه بعض مشرکین هم وایي چې مونږ په حق یو او دا باقي ټول خلک په حق دي الله فرمایي چې مونږ به دوی فیصله دومینس کی وکړو د قیامت پر ورځ باندې وقالت اليهود او ویدا يهوديان ليست النصارى چې ندین نصارا یعنی عیسایان علی شیء فسلار باندې ان دوی سپاړو پس د دې دین اړو سه بنیاد نشته بی بنیاد لګیا دي بیا فرمای وقالت النصارى او وی نصارا لیست اليهود چې ندی يهوديان علی شیء پسلار او په دین باندې دی ځان له بی دین دي یو بل باندې دا اعتراضونه وکړو ځکه دوی ته یو بل پته وا نصارا ته پته وا يهودو ته دا معلومو چې نصارا د عیسی علیه السلام نه انکار کوي د انجیل نه انکار کوي او دارنګي نصاراو ته معلومو چې يهود د موسی علیه السلام تکذیب کوي او تورات انکار کوي نو بدی وجه یو بل باندې دا قسم الزامات لګول چې تاسو بی بنیاد او اصل د دین اصل جړل خو زمون سری دي یا مون اصل جنتیان یو وهم یتلون الكتاب الله فرمای حال داري وهم يتلون الكتاب او دا اهل کتاب چې دي دوی تلاوت کوي آسمانی کتابونه دي دوانو سره خپل خپل کتابونه موجود دي يهود د تورات وي او نصارا دا انجیل وي د تعلیمات باندې عمل کوي خو چون کې اگر د اذان له خبره چې یو پیغمبر راغی نو دا بل اگر څه شو منسوخ شو دا قرانګي چې کله قران نازل شو تورات زبور او انجیل مخکینی څومره صحیفه او کتابونه چې دي هغه منسوخ شو خو الله فرمایي حال دا چې دی اهل کتاب دی کتابونه خپل خپل وی وسری دي خو او په دوانو کتابونو کې د مخکینی انبیاء او تذکر راغلی دا د عیسی علیه السلام تذکرہ اغا په یو کتاب کې راغلی دا او د حضرت موسی علیه السلام تذکرہ په بل کتاب کې راغلی دا خو دې بیا هم نه مني کذالک داشان قال الذين ويا خلق لا يعلمون چې علم نه لري مثل قولهم پشان د خبرې د اغوي د يهودو پشان د نصاراو پشان دي خبرې باز خلک چې بیخي لا علم دي اړو سه علم وسره نشتا سپوی وسره نشتا چې هغه مشرکین نه مکی دي مشرکین د عربو دي هغه دغه خبرې هغه کوي چې موږ کوم شرک کو په کوم عقیده یو بدا صحیح عقیده ده ایو خپل ته صحیح عقیده وای الله فرمایي فالله يحكم پس الله فیصله وکي بینهم د دوی په منځ کې الله رب العزت په عملی فیصله وکي یوم القیامت پر ورځ د قیامت پر ورځ به پته ولګي چې کم په حق دي او کم په باطل دي فيما
كانوا فيه يختلفون فكم خبرو کې چې دی اهل کتابو او دی مشرکین اختلاف کو کم خلق چې بدی کې دا اختلاف کوي چې زمونږ عقیده سم او تاسو خراب یې او دا مشرکین وی مونږ سم یو اهل کتاب غون خراب دي نو الله پاک په قیامت پر دې فیصله وکي مخکې دا آیت تذکرہ وشو جنتیان سوکتی او دې آیاتونو مبارکو کې دا آیت تذکرہ وشو چې يهود سوچته او دا رنګ د مشرکینو سوچته او دا رنګ د يهوديانو د نصاراو سوچته الله ذکر کو فرمایي وقالت اليهود او وی يهوديان ليست النصارى جندي نصارا یعنی عیسایان علی شیء فسلار او پس طریقه باندې او پس دین باندې وقالت النصارى والنصارى ليست اليهود ندي يهود على شيء پس دین باندې وهم يتلون الكتاب او حال دای چې هغه دواړه اهل کتاب دي یعنی کتاب لولي کتابونه لولي تورات او انجیل كذلك داشان قال الذين ويا خلق لا يعلمون علم نلري مثل قولهم بشان د خبر د يهود او د نصاراو دوی بشان دی غو چې مونږ سميو مشرکین دي مراد دي فالله يحكم پس الله رب العزت بعمل فیصلو کی بینهم د دوی په میانس کې یوم القیامت پر ورځ د قیامت باندې فيما پکما خبره کې كانوا فيه يختلفون چې دې داخله کې اختلاف کوي پکما خبره کې دوی اختلاف کوي الله رب العزت په داغه کې فیصله وکړي چې کوم اهل حق دي او کوم اهل باطل دي الله رب العزت موږ ټول اهل حق وګرځي او الله رب العزت زموږ ایمان او عقیده او اعمال نصیب کړي پکم چې الله راضي کیږي کوم پیغمبر موږ ته خودلی دي کوم نظریه او سوچ موږ ته خودلی دی او کوم اعمال خودلی رب اعمال لا درا نصیب کی رب د شیطان د وسوسونو محفوظ ساتي رب صبر مسلمانان بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیب کی رب صبر مسلمانان قرضدار دي د قرضونو بندوبس وکي رب زموږ په ملک باندې دین اسلام د پاره رب آباد شوی او جوړ شوی دی رب دا په دین باندې آباد کی رب د ملک پاکستان ادي خپل وطن رب ته حفاظت نصیب کی ادي د سرحدات حفاظت نصیب کی رب زموږ د دین اسلام رب د حدود رب ته حفاظت نصیب کی رب څومره مشرکین چې لګیا دي او رب دین ته نقصان رسي مسلمان ته نقصان رسي رب داغه نه مونږ مسلمانان او دین ته رب ته محفوظ ساتي رب زموږ دنیا او آخرت خیسته کی وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.